السلام علیکم، سلامونه په خیرونه. امید لرم چې روغ به یې، جوړ به یې. تاسو ته زه په خپل پروګرام کې کوم ویلکم. هرکلی زما پروګرام عکس پښتونخوا کې زم تاسو خپل کوربنه خپل ارجه فاطمه خان. دی وخت کې تاسو موږ اوریدئ شئ د سونو پښتونخوا لارجسټ اف ام ریډیو نتورک باندې په 89.4 او 96 فریکوئنسي سره. د اغه نه علاوه دی وخت کې تاسو موږ د اوریدو سره کته هم شئ په فیسبوک باندې. دی وخت کې موږ موجود یو سونو پښتونخوا افیشل پیج باندې لایو. تاسو موږ سره چې کوم دی رابطه کولی شئ په لینډلاین باندې. موږ کوشش وکړو چې نن پکې موږ کالز هم واخلو. 09152541143 د دې رابطې نمبر دی 09152541143. د نه علاوه تاسو موږ په 888 باندې موږ ته ټیکست میسج هم کولی شئ او په کمنټس د فیسبوک په کمنټس کې هم تاسو موږ ته خپل رائے راکولی شئ. پرون باندې د فیسبوک چې کوم کمنټس هغه پاتې شوي وو دا غي نامې غسل پاتې شي وي. خو نن به زه کوشش کوم چې زه دا هر څه کور کوم. نن زما چې کوم د پروګرام ټاپک دی نو هغه دا دی چې زمونږ چې کوم زنانه دي او زمونږ چې کوم ځوانان دي نو زمونږ چې کوم سماجی سرګرم مطلب چې زمونږ سماجی کوم کارونه دي، سماجی مسلې دي، هغه حواله سره چې کوم څوک د هغه ښه کارونه کوي، د هغه د پاره چې کوم اکټیویسټ دي کنه نو هغه حواله سره د دوی شرکت په دې کې څومره ضروری دی او دا سماینی لري. نو لکه مونږه اکثر داسې ګورو کنه چې لکه زمونږ په معاشره کې ډیر زیات مسلې وي، لایک د ماشومانو مسلې وي، د ځوانانو مسلې وي، د زنانو مسلې وي، منشیات حواله سره، بیروزګاری حواله سره. نو مونږه اکثر چې کومي کنه د دې حواله سره شکایات ډیر کوو. خو مونږ په هغه باندې لکه مونږه په لکه عملی تور باندې مونږ د هغه لپاره خپل سکو زمونږ خپل سکردار هم به تور شهري شته یا نه، بطور طالب علم یا بطور شهری یا بطور anything زما سنا سر responsibility as a citizen شته یا نه. ګینه یا به زه صرف شکایتونه کوم او کنه زه خپل responsibilities خپل فرایض هم پیژنم او پاغه عمل هم کوم. هر یو شهری طرف ته خپل responsibilities صحیح ده. نو کومنګه وګورو نو منګه چې کوم ځوان کول دی اکثر دا چې کوم دی کنه دی خپل معاشره کې بدلون د لپاره ډیر څه کولی شي، ولې چې دا انرژیټیک د دوی سره آیډیاز وي، فرش مایند وي، هغه علاوه دوی سوشلی نن سبا ډیر زیات اکټیو وي، سوشل اکاونټس وي دوی سره. نو د دې ټول شیزونو چې کله دوی مثبت استعمال وکړي نو د حواله سره چې کم دی کنه دوی ډیر په کار راتلی شي. خو مونږه اکثر داسې ګورو چې مونږ صرف خبرې کوو، مونږ صرف شکایتونه کوو، خو په ګراوند باندې زمونږ ریالټیز چې کم دی هغه ډیر ډیفرنٹ دي. مونږ همیشه چې کم دی کنه بس دا وایو چې ګنیر دا فلان کې ولې سن کوي، دا حکومت ولې سن کوي، دا یو کس خپل کار ولې سم نه کوي. خو زما حواله سره ما ته ریسپانسیبিলিټي زما څه کار دی پاغي باندې زمونږ کله هم فوکس نه. په دې حواله سره نن مونږ سره موجود دی په دې سلسله کې زیشان علی شاه چې کوم یو طالب علم هم دی او سوشل اکټیویسټ هم دی. نو ما چې کوم دی د دې ټاپک حواله سره خپل ګیسټ راوخته زما په سټوډیو کې. ویلکم ټو مای شو زیشان علی شاه. ډیره مننه چې تاسو ما پروګرام ته راغلی. ډیره مهرباني تاسو، ډیره مننه چې تاسو موږ له موخه راکړه. زیشان چې کوم دی کنه تاسو چې کوم دی تاسو چې کوم زما ډسکشن کې ده نو تاسو یو طالب علم هم یې او تاسو چې کوم دی کنه سوشل اکټیویسټ هم یو. ما تاسو پروفایل ورسم کتلی سوشلی یو ار ویری اکټیو. لکه باز نیم انساني کنه هغه صرف هغه براینام چې کوم دی سوشل اکټیویسټ. خو تاسو چې کوم څومره ما کار کتلې دی کنه تاسو ډیر ډیووټډ یې دی کار ته، لکه خپل د زړه نه چې کوم دی دا کار کوي. نو دا تاسو چې کوم دی لکه د ژوند هغه کوم لمحه و چې تاسو ته داسې دا احساس شو چې د کذبه د خپل سبق سره سره د معاشري د بهتري کوم چې کوم دی سناسک کردار ادا کوم. که تاسو وګورئ لکه موږ خو د یو داسې ایریا سره تعلق ساتو چې هغه به موږ بالکل باجوړ بالکل ډیولپ نه ده کنه. نو کله چې زه سکول کې وم نو دا هغه ټایم نه زما په ذهن کې دا سوچ وو چې زه به ان شاء الله کله زما یونیورسيټي کې اډمیشن وشو نو زه به د خپل تعلیم سره سره په سوشل اکټیویزم باندې هم فوکس کوم. خو سوشل اکټیویزم د پاره چې بیا کم زما انسپیریشن دی نو هغه زما والد صاحب او بالکل تاسو چې کوم دی د شهید فضل ربی چې کوم دی د ادي چې کوم دی د اغي صاحبزاده دی او اغي ته چې کوم دی تمغه شجاعت ملاو شو. موږ به دې سره لګه تاسو ماته د لک شانتي اسې دی ویورز او دی اوریدو ته دوی چې لکه مطلب تاسو والد صاحب چې کوم دی داغه ډیزګنیشن سو لکه په کومه عہده باندې او د کوم ډپارټمنټ سره تعلق او غي ته تمغه شجاعت څه سلسله کې ملاو شوی.
زما والد صاحب خو اوس خو پولیسو کې زم شوي دي، خو په هغه ټایم کې به ورته باجوړ لیویز ویله. نو هغه د کوارټر ماسټر په عهده باندې فایز و. نو هغه چې څنګه چې اوس نن سبا په یو ډسټرکټ کې ډسټرکټ پولیس افیسر پورا ډسټرکټ د پولیس افیسري که نه مشري، هغه ټایم کې زما والد صاحب د پورا ایجنسۍ چې څومره هم لیوي وه د هغو مشر و. جی. او د هغې جو شهادت چې کومه واقع وه حادثه وه هغه ورسره څنګه پېښ شوې وه او په کم ایج کې وه هغه وخت تاسو؟ زه به تاسو ته یو د دې نه مخکې یو بل جواب درکړم. زما نه پکې میس شو. زما والد صاحب تمغه شجاعت په خپل کارګردګۍ باندې اخیستی دی. څنګه چې تاسو ویل ستاسو د خپل سوشل اکټیویزم سره ډېر د زړه نه لګیا یې، همدغه شان به زما والد صاحب د خپل ډیوټۍ سره ډېر زیات د زړه نه لګیا و. د هغه چې کوم هم اکټیویټیز وو هغه ټول باجوړ ته بلکې ټولو خلکو ته ښه ښکاره دي چې د هغه بالکل یو پرخلوص نیت سره به هغه د خپل وطن د خپل ملک د خپل باجوړ دفاع کوله. ډېر داسې اټیکس په هغه باندې شوي چې الله هغه کې هغه بچ کړی و. داسې اکټیویټیز هغه کړي وو د خپلې خاورې دپاره، خپل چې کوم را روان مستقبل دی د خپلو ماشومانو د خپل باجوړ د خویندو میندو دپاره، نو د هغه په بنا باندې تمغه شجاعت دی ته په 2010 کې میلاو شوی. او څنګه چې تاسو د شهادت خبره وکړه، نو دا 4 مئی 2012 کې چې کوم باجوړ خار چوک دی هغه کې یو خودکش دماکې والا راغلو زما والد صاحب باندې اټیک وکړو. د دغې خودکش چې کوم ټارګېټ و نو هغه زما والد صاحب و. او ستاسو څه ایج و هغه ټایم؟ زه هغه ټایم کې 5th کلاس کې وم. او نو لکه ستاسو په ژوند باندې چې کوم دی د دې واقع څه اثر پرېوتی لایک 5th کلاس کې چې کوم دی انسان چې کوم دی هغه یتیم شي، دا ډېره لویه خبره ده. د هغوی د قربانیانو مونږ قدر کوو چې هغوی زموږ د وطن دپاره چې کوم دی خپل ژوند چې کوم دی هغه قربان کړو. نو ستاسو ماته لګي چې هغه انسپریشن دی ځکه تاسو چې کوم دی دومره اکټیو یې په هر یو شیز کې. بالکل څنګه چې تاسو خبره وکړه د په دغه ایج کې د خپل والد صاحب نه محرومه کېدل دا ډېر ګران کار دی. بیا تاسو ته ډېر زیات هرډل راځي د سوسایټي د وجې نه، د فیملی د وجې نه، یا داسې نور ځکه چې زموږ معاشره هغه شان ترقۍ سوچ طرف ته نه دي تللي که نه. خو ما الحمدلله د الله خاص فضل و کرم دی. بیا زما چې کوم ورونه دي او مور ده د هغه دواګانې او د هغو سپورټ زه دې ځي ته نن را رسولی یم. او دا کم ضد چې زما په زړه کې دی، دا کومه ترقي یا کم په سوشل اکټیویزم باندې چې زه خپلې علاقې له ترقي زما د وس مطابق ورکول غواړم، نو هغه هم زما شاته چې کوم دی د والد صاحب هغه سوچ دی. څنګه چې تاسو ته ما وویل چې زما والد صاحب ډېر زیات د زړه نه هغه ډیوټي کوله، نو زه هم اوس غواړم چې زه یو د خپلې علاقې دپاره یو ښه کار کول غواړم، کوم چې زما په لاس کې دی نو هغه زه د زړه نه وکړم. نو ظاهره خبره زما والد صاحب زما انسپریشن. تاسو څه لګي چې لکه د باجوړ دپاره څه فلاحي کارونو کې به تاسو کامیاب شئ؟ تاسو ویلفیر سره هم چې کوم دی څه نه څه پاتې شوي هغې باره کې زموږ د ویورز ته لږ څه ووایئ. د ویلفیر دپاره که تاسو وګورئ نن سبا خو ډېر زیات ارګنایزیشن جوړ شوي دي، سوشل میډیا باندې ویډیو اپلوډ کړي، بیا هغه ویوز واخلي، بیا هغه سره خلک هیلپ وکړي. دا ډېر ښه سټیپ دی. خو زما چې کوم د ویلفیر دپاره سوچ و نو هغه دا و چې زه کله د باجوړ سټوډنټس ارګنایزیشن اسلامیه کالج صدر وم، نو ما ذهن ته دغه سوچ رالو چې زه به یو ویلفیر چپټر جوړم د باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن. په هغه کې به زه صرف هغه خلک سپورټ کوم چې کم خلک کم خویندې ورونه هغه د پیسو د وجې دغه یونیورسټي کې اډمیشن نشي کولی. ځکه چې زه به تاسو ته یو کهاني بیان کړم. زما چې کله په یونیورسټۍ کې یم نو یو هلک رالی هغه ډېر زیات مایوس و او هغه د باجوړ و. نو ما ته چا ورته ویلو چې دا له بي اس او باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن صدر دی، دې سره میلاو شوه. نو ما ته ویل چې زه په میرټ کې په 1 نمبر یم، لکه ډېر زیات قابل و که نه. خو هغه په مخ باندې چې کوم خفګان او کومه مایوسي ما وکتله نو ما نه بالکل برداشت نه شو. هغه ویل چې زما سره فیس نشته، زه فیس نشم جمع کولی، ما ته د سکالرشپ غم وکړه. خو اصل کې زمونږ د سکالرشپ دا پالیسي هم لږه غلطه ده، ځکه چې یو ماشوم سټوډنټ یا که میل دی که فیمیل دی په کار ده چې دی په قابلیت باندې ته دی له دومره سپورټ ورکړه چې دا اډمیشن واخلي. را روان ټیم کې خیر ته میرټ وګوره، ته هر څه وګوره، په هغه ورله دا باقي پیسز جمع کوه. نو زما ذهن کې دغه سوچ رالی چې زه به اوس یو داسې ویلفیر چپټر کولاوم چې په هغه کې زه د باجوړ خاص کر چې کوم مخیر حضرات دي هغه نه به زه دې کې هیلپ غواړم. که زه د باجوړ یو یا 2 سټوډنټان
په تعلیم طرف ته راولم، یونیورسټۍ نه راولم، نو د هغه شاته چې کوم بیک ګراوند دی هغه ټول ما تعلیم یافته کړو. د هغه شاته ما یو رڼا خوره کړه. نو په هغه کې به هغه کسان زه سپورټ کوم چې د چا د پیس د وجې هغه ایډمیشن هغه ته نه میلاویږي. نو دغه سوچ په دې کې زمانه ځکه چې که موږ یو خور یا یو ورور تعلیم یافته کړو نو د هغه سره شاته چې څومره بیک ګراوند دی هغه به تعلیم یافته کېږي. دا ډېر ښه سوچ دی او تاسو ډېر ښه کوشش دی، الله دې پکې تاسو کامیاب کړي. بالکل زیشان تاسو دا ګورئ که نه، لکه زموږ چې کومه معاشره ده که نه، نو په هغې کې اکثر موږ دا ګورو چې لکه یو سماجي مسله وي که نه، او په هغې باندې چې کوم دی یو ځوان یا یو زنانه چې کوم وي هغې باندې اواز اوچت کړي، نو هغوی ته زیات تر چې کوم فیمیلز دي هغوی ته ډېر د مخالفت چې کوم دی پیښه راځي. داسې ولې ده؟ لکه موږ د خلکو دا سوچ د خلکو رای چې کوم دی موږ دا ولې نشو برداشت کولی؟ ځکه چې هر یو انسان خپل اوپینین لري. زه ولې بل کس کنټرول ساتل غواړم چې نه ته به زما په سوچ چلې او ته به زما د خوښې اوپینین ورکېږي، ادروایز زه به تا نه بخم، زه به ستا مخالفت کې بیا راوچتېږم. دا اصل کې که وګورئ نو زمونږ په موږ باندې چې څوک کرټیسزم کوي که نه، نو هغو ته د تعلیم کمی دی. که چا هغه تعلیم کړی وي نو په تعلیم کې بیا قسمونه دي که نه. یو دا نه ده چې ته د یو شیز ډیفینیشن یاد کړې بس ته تعلیم یافته شو. چې ستا نه یو ښه شهري جوړ کړي اصل تعلیم دغه دی. دلته د تعلیم ډېر زیات کمی دی، شعور نشته. هغه یو شعر دی وایي دا لور دې سکول ته بوځه په دې لور دې سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي. نو هغې که وګورې کومه جینۍ یا کومه زموږ خور چې سکول یونیورسټي ته ځي نو په دې کې هغو غیرت ګوري، حالانکې د هغو نور کارونه به ډېر زیات چې کوم وي نو هغه به غیرتي نه وي. بالکل. نو په کار دا ده چې موږ خپل خاص کر چې کوم فیمیل دي هغه موږ په دې کار کې سپورټ کړو، ځکه چې یو که هغه کم حقوق دي هغه ته به هغه میلاو شي. بل دا ده چې وایي که ته یو هلک تعلیم یافته کړې نو تا صرف یو کس تعلیم ورکړو، که ته یو جنۍ تعلیم یافته کړې نو تا پوره سوسایټي تعلیم یافته کړله. ځکه چې کوم د بچو سره کوم ټیم تېرېږي هغو سره د مور ډېر زیات تېرېږي. نو که مور تعلیم یافته وي نو هغه به خپلو بچو له ښه تربیت ورکړي، سهار له به هغو نه ښه سوشل اکټیویسټ جوړ شي، ښه سیاستدان به دې جوړ شي، په ښه پوسټونو باندې به هغو راشي. نو دا معاشره به همدغه شان سمېږي. نو دا کم خلک چې کرټیسزم کوي هغه خو یو خدای چې هغه په خپله څه نشي کولی، هغه دا نه غواړي چې تم دې ځي ته ورسې، ځکه چې د هغو په ذهن کې په زړه کې یو کینه وي، بغض وي چې زه یو کار نشم کولی نو دی ولې کوي، که دا زما ګاونډي دی، که دا زما کلاسمیټ دی، که زما هر څه دی که نه، خو دی هم دا کار نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ لږ شاته هم پاتې یو، لږ نه ډېر شاته پاتې یو. یو خو لکه زه به د هغې نه مخکې د دې خپل سوال نه مخکې به یو سوال تاسو نه دا وکړم چې تاسو سټوډنټ هم یې، تاسو یو ډیګري کړې ده اوس بله کوئ، LLB په خپل ځان کې یو ډېر ډیفیکلټ کاینډ اف ډیګري ده، صحیح ده؟ تاسو چې کوم دی که نه دې ټولو هر څه سره دا سوشل اکټیویټیز چې کوم دی د خپل سبق سره څنګه مینیج کوئ؟ ولې چې هلته د کور ریسپانسبلیټیز دي او بیا چې کوم دی تاسو باجوړ کې اوسېږئ دلته بیا تاسو هاسټل کې اوسېږئ، تقریبا تاسو خو به چې کوم دی نیم په نیمه عمر د هاسټل تېر شوی وي، نو تاسو دا هر څه څنګه مینیج کوئ؟ اصل کې چې ستا په یو کار کې انټرسټ وي که نه، نو که ته سوچ وکړې 24 ګنټې ډېر زیات ټایم دی. بالکل. په دې کې چې ته خپل ټایم منیج کړې، چې کله په ټایم منیجمنټ باندې ته ښه پوه شې، که ته وګورې زموږ سره 5 منټ هم ډېر زیات ټایم دی. اکثر زه وایس کوم نو چې 1 سیکنډ کې ما ډېرې خبرې کړي او هغه به 1 سیکنډ دي. نو د دې نه مطلب دا دی چې موږ کله په ټایم منیجمنټ باندې فوکس وکړو چې په دې ټایم کې به زه دا کار کوم، په دې ټایم کې به زه دا کار کوم. یو خو زما ریسټ نه وي ډېر کم، ما ته اکثر خپل سرکل کې دا وایم چې ستا زړه زور ډېر دی، نو بس دا د الله له طرفه ده چې ما له دا کیپیبلیټي هر چا کې نه چې هغه ټایم مینیج ټایم مینیجمنٹ زه هم چې اټس د کی ټو سکسس. بالکل. چې کله د ټایم مینیج کوو دا خپل سستی د ځان اخوا کړه کنه نو بیا به ته هر څه وکړې، یعنې ادروایز به انسان ډېر وروسته پاتې شي. خو لکه دغه حوالې سره زه بل سوال دا کوم چې لکه زموږ زیاتره مشران یا ایون یونیورسټي کې زموږ دا مشران داسې شته دی چې ګنې هغې دا د خپل د نور اکټیویټیز نه چې کوم دی اکثر په دې خبره منې کوي چې تا ته وایي چې یاره دا شیزونه فضول دي، د دې نه ځان ساتئ، د دې نه څه نه جوړېږي، او صرف سبق باندې فوکس کوي او صرف چې کوم دی بس د کتاب کې ورننوځئ او د دې نه بهر مه راوځئ. ستاسو ولې لکه ستاسو څه خیال دی چې داسې ولې زموږ د دې موږ یو ماشوم له دا سوچ ولې نه ورکوو چې ته په هر یو شیز کې ځان انوالو ساته چې ته زده کړه وکړې، ته ګروت وکړې، صحیح ده؟ دې سره انسان کې ډېر چینجز راځي، پازیټیو چینجز راځي، ډېر سوشل انټریکشن سره هغه کې ډېر چینجز راځي، پرسنالټي کې گروت راځي. زموږ ټیچران یا زموږ مشران چې کوم دی په دې شیز کې ولې پازیټیو سوچ نه کوي؟ همیشه ماشومان ولې منې کوي د دې شیزونو نه؟ اصل کې که تاسو وګورئ چې کوم ډیولپډ کنټریز دي په هغه کې
ولنټیریزم ډیر د مخکې نه دی. دلته دا شي څوک نه پیژني. دا کم خلک چې په موږ باندې کرټیسیزم کوي نو هغه د دې د فایدې نه بالکل خبر نه دي. هغو ته دا لګي چې د دې دا ولنټیریزم کوي نو د دې یا د دې سره ټایم ډیر دی یا دا وزګار دی یا چې کوم دی نو دا قسمه خبرې کوي یا سبق ته دهان نه ورکوي سبق ته دهان نه ورکوي یا سبق نه ځان پټوي. بل لکه هغو دا ګوري که نه چې په دې شیز کې تا ته فایده خو کوه که تا ته فایده نه مه کوه. حالانکه په دې کې ولنټیریزم کې دا فایده ده چې دې کې به تا ته هم فایده وي ته به د خپلې معاشرې ته هم فایده ورکړي. مثال کې طور که ته یو سوشل اویرنس خور کې لکه که وګورې زما په دغه باندې ډیر زیات فوکس دی په کیریئر کاونسلینګ باندې جی بالکل خاص کر چې زمونږ د قبایل خلک دي نو هغو خو مشران دا عمره تعلیم یافته نه دي که نه هغو ته خو لاره نشي ښودلی چې ته به په دې لاره ځې. زیات تر که ته وګورې نو زمونږ په سکول کې به یو ماشوم وي هغه ته به وایي چې ته به ډاکټر جوړېږي. دا څه پته لګي د هغه ذهن ډاکټرۍ ته نه جوړ هغه په زور زبردستۍ دې طرف ته راولي نو چې هغه دې طرف ته په زور زبردستۍ راولي نو د هغه نه به یو ښه ډاکټر نه جوړېږي. بالکل چې ښه ډاکټر ته نه جوړېږي نقصان یې موږ ته دی. بالکل نو دا سوشل قسم اویرنس خورول دا د یو ډیولپډ کنټري یو ښه نشاني ده. خو دا اوس چې کوم کول دی انشاءالله پر روان وخت کې به دا خپلو کشرانو ته دغه قسم شکایت موقع نه ورکوي دغه شان به ورته نه وایي چې دا مه کوئ یا دا غلط کار دی. خو چې کوم زموږ مشران دي هغو ته د دې باره کې پته نشته. دویمه خبره دا ده که ته وګورې یو ډپارټمنټ یو ټیک کار نه کوي او ته یو سوشل اکټیویسټ یې د هغه خلاف آواز اوچت کړي نو هغه کس ته خو پته چې یاره زه غلط کار کوم په دې کې زما پیسې دي یا پکې زما فایده ده نو زه په کار ده چې دا هلک زه خاموش کړم په دې په خوله زه لاس کېږدم چې زما خلاف دا آواز اوچت کړي. نو دا دوه وجې کېدی شي. او دغه سره ریلیټډ دا کوېسچن به کوم چې لکه د تنظیمي دغه حصه هم تاسو پاتې شوي څنګه چې تاسو ویل باجوړ صدر پاتې شوي فیډریشن او داسې تاسو د نورو تنظیمونو حصه هم پاتې شوي دې حوالې سره ستاسو څه خیال دی چې لکه په مطلب په یونیورسټي کالجز کې چې کوم دی د دې تنظیمونو ضرورت شته او که نه او د دې وایلنټ کېدل چې کوم دی هغه الاو کول پکار دی او که نه او یا یو خبره چې کوم په سمه طریقه باندې کېږي موږ هغه وایلنټ لاره ولې اختیار وو ځکه چې هغې سره خو د تعلیمي ماحول هم ډسټرب کېږي ایون چې د هغه ماشومانو کوم ذهن سازي کېږي چې کوم ناربازي او دا شیزونه کېږي چې کوم هغه چې کومې نارې کومې طریقې سره وهلې کېږي کوم الفاظ پکې استعمالیږي دا ټول د طالب علم د شخصیت لپاره ډېر خطرناک شیز دی. نو دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ تنظیمي سرګرمیانې خو په یونیورسټي کې ډېرې زیاتې ضروري دي. یو خو ورسره سوشل ګرومینګ د سړي کېږي بل که زما خپله پالیسي دا زه په خپله په یو تنظیم کې پاتې شوی یم زما چې کوم ټیم و نو هغه ته به زما دا وینا وه چې ګوره خبره د ټول نه مخکې به تاسو ډیپلوماسي اختیاروئ ستاسو خبره ستاسو مسله ده او هغه جان بوجھ کر هغه نه حل کوي نو ته ورځه ته ورته وایې چې دا زما حق دی دا ته وکړه که نه کوې نو بیا تنظیم په دې ټایم کې په کار راځي چې د هغه سره یو سټرینث وي ځکه چې انډیویجولي یو کس خو روډ نشي بندولی. روډ به هله بندی چې ته بالکل هغه پیک ته ورسې او ستا خبره څوک نه مني. نو تنظیم کې یو سټرینث وي هغه سټرینث راټول شي. خو څنګه چې تاسو خبره وکړه چې دا ناربازي شوه یا د دې نه خلک سنډه کوي نو دا زمونږ خپله غلطي ده ځکه چې که مونږ دې کې داسې خلک چې یو نیم تنظیم له 100% ټایم ورکړي هغه نه ده پکار. تنظیم ته وکړه په سوشل طریقې سره وکړه د خپل کلاسز نه بعد یې وکړه ته ځان داسې جوړ کړه چې ستا سره بیا چې کوم دا نور نیوټرل سټوډنټس دي که هغه راځي او تا ګورو نو هغه خواهش لري چې د دې ورسره زه کښېنم ځکه بله فایده د تنظیم دا ده چې زما ذاتي یو ایکسپیرینس شوی دی چې یو زمونږ په یونیورسټي کې یو ډپارټمنټ یو سیکشن داسې و چې هغه د یو هلک کار نه کوه حالانکې هغه حق و خو چې کله زه د خپل سټرینث سره ټوپۍ بیچ سره زه لاړم کار وشو همدغه مسله ده که نه نو کار هغه هم کیدی شو او مال هم کیدی شو خو هغه یې ونه کو او مال یې وکړو. وجه دا وه چې هغو ته بیا پته وه چې په دې پسې بیا سټرینث دی بالکل هغه راوځي او احتجاج کوي یا خیابت. نو په کار دا هم د یونیورسټي اډمنسټریشن ته یا هر ځای کې ده چې دا کار د کېدو یې د هغه لیګل حق نو چې هغه ولا په نارمل طریقې سره وکړي نو هغه زمونږ بیا حق نه جوړېږي چې راوځو هسې بې څه ماحول خراب کړو نو څه به موږ ښه کېږو او څه به ادارې ښې کېږي. دا خبره ده او واقعي شي څه به موږ ښه کېږو او څه به ادارې ښه کېږي. دا لکه یو ښه شیز هم دی د سټوډنټس لپاره خو چې په سمه طریقه باندې استعمال پېژني که نه یو تنظیم بد نه دی خو چې په هغې کې کم انسانان دي هغه به ښه جوړوي او یا به یې بد جوړوي.
او سم خبره ده چې لکه تنظیم کې چې څوک یې کنه نو هغه نه د پکار شي هغه د 110% بس هم هغه کې پاتې شي او اکثر هم داسې کیږي چې زمونږ بیا چې کوم ماشومان هغه د سبق نه اوزي او هم دي شزونو کې چې کوم د زیات چې کوم دی هغه انټرست جوړ شي نو دا خبره سره بالکل اګری کوم تاسو چې کوم دی کنه د نیټ کلین اینڈ گرین پاکستان حواله سره هم سنا سماستا سو اکټیویټیز کتلې دي د صفای چې کوم فقدان دي زمونږ په صوبه کې کنه موږ به هغه څنګه ټیک کوو او تاسو د دې حواله سره چې کوم دی څه خیال دی چې ګنې تاسو خو د خپل گرین مومنت چې کوم دی حصہ هم یې چې ګنې د دې ونو بوټو سره اهمیت دی د صفای سره اهمیت دی په کار نه چې موږ ګنې خلکو ته دا وایي ولې چې زمونږ خو په خپل دین کې دا دی چې صفای نصف ایمان دی خو بیا تاسو په دې حواله سره څه خیال دی چې ګنې دې حواله سره سوشل اکټیویست چې کوم دی هغه څه کولی شي که تاسو وګورئ موږ چې کله په سوشل میډیا یا په هر پلیټ فارم موږ ته د بهر ملکونو یو تصویر راشي نو هغه ته موږ ته خو انټرنلی پته نه چې د دې قانون څنګه دی د دې حکومت څنګه دی د دې خلک څنګه دي خو هغه ځای که موږ صفا ووینو که نه نو د هغه نه موږ انسپایر شو چې وګوره څومره ښکلی ځای دی صفایي باندې ما زیات فوکس د دې د وجې ورکړی دی چې موږ به خپل علاقه خپل ملک پاکستان نور ملکونو ته چې ښه شو کوو نو هغه دا هم پکې یو حصه ده چې موږ کله خپله معاشره یو خو که تاسو وویل څنګه چې تاسو وویل چې صفایي نیم ایمان زموږ ورسره نیم ایمان دغه پوره کېږي که نه بلکې وګورئ نو که یو ځای صفایي او دغه ځي تصویر لاړ شي په سوشل میډیا باندې خور شي نو خلک ته یو ښه دغه اخلي مطلب اخلي هغه به چېرې دي چې دا خلک ډېر مهذبه دي ځکه چې د دې لکه انسانان یو که نه اشرف المخلوقات یو نو په کار دا ده چې موږ خپله علاقه دا ښه کړو اوس که په دې کې زه ولې حصه که تاسو دا سوالي یا پکې زه نورو ته دغه پیغام ورکوم چې تاسو د خپلو کورونو مخه د کور دننه خپله ګلۍ دا صفا ساتئ د هغه وجه دا ده که تاسو وګورئ په هر سیټي کې په هر ډسټرکټ کې یو داسې اډمنسټریشن ټایپ دغه یي که نه څنګه چې زموږ ځای کې تحصیل میونسپل اډمنسټریشن دی د هغه هم دا کار دی که نه چې ګلۍ چې کومې دي دا صفا کول یا صفایي راوستل اوس که هغه صحیح کار نه کوي ګورمنټ صحیح کار نه کوي ځکه چې هر سړی د خپل وس پورې غل دی نو که هغه خپل مقصد نه پوره کوي نو زه خو بیا داسې نشم کولی چې بس دلته به ما ته ګند پروت وي او زه به ناست یم ځکه چې زه به په دې سوچ یم چې یاره ګورمنټ به راځي او دا ګند به زما نه اوچتوي اوس که په ګورمنټ کې دغه شعور نشته ما کې خو شته که نه لکه اوس زه به یو خبره وکړم هر سړی دا وایي نارهبازي کوي په نورو پسې او نورو ته ولاړي که نه په کار دا نه ده چې ته د دې نه ایکسپیکټیشن کې چې ته به ماله دا سمې ته په خپله ولې نه سمې ته په خپله د دغه ایم این ای یا ایم پی ایس سیټ ته ولې نه ځي ته په خپله پولیس ډپارټمنټ ته ولې نه ځي ته په خپله جج ولې نه جوړېږي چې ته د بل نه تمه کې ولې ستا لاس خپې ماتې دي زمونږ خلک ډیپینډ کوي ډېر په دغه خبره دا زمونږ د ناکامۍ او غټ وجه ده نو صفایي حوالې سره خو ما دغه خبرې وکړې چې زه د دې نه څومره چې بهر ملکونه دي یا زمونږ په صوبې نه بله صوبه ده هغې ته زه دا شو کوم چې موږ پښتانه دا امن پسند یو موږ صفایي خوښو موږ مهذبه خلک یو په موږ کې چې کوم انسانیت دی هغه ډېر دی خو زیاتره په سوشل میډیا پروپیګنډو یا هغه دی اخوا دیخوا باندې موږ لږ غلط ریپرزینټ شوي یو بلکې د ونو بوټو خبره ده نو ونو بوټو سره زمونږ موسم هم ښه کېږي زمونږ صحت هم ښه کېږي او څنګه هغه پوینټ ته بیا راځي چې زمونږ یو علاقه هغه به ښکلې بالکل د دې چې کوم د تاسو چې کوم ویډیوز دي په هغې کې ما ستاسو کتلي چې تاسو ډېر زیات چې کوم دی سیمینارز چې کوم دی هغه ارینج کوئ نو د دې لکه مطلب تاسو څه فایده کېږي یا د دې یوت ته څه فایده کېږي یا تاسو سټوډنټس په څنګه پرسیو کوئ چې ګنې یاره دا سیمینارز موږ هم ستاسو دپاره چې کوم دی ارینج کوو ارګنایز کوو تاسو چې کوم دی له دې حصه جوړ شي او دې کې سټوډنټس ته څه فایده حاصل وي ځکه چې زموږ اکثر مسله د اکثر بیشتر سټوډنټس دا دی چې هغوی بور کېږي زر همدغه سیمینار کې که ته میوزیک ولګې هغې ته به ډېر خلک راځي دومره رش وي چې ته به یې سمبالولی نه شي او که نه دغه کې د سبق حوالې سره څه کېږي څه زده کړه ورکړې کېږي نو په هغې کې به تا ته ډېر لیمیټډ کسان ښکاري بلکې یا دا ده چې ته به خپل تشهیر مکمل طور باندې کې نو هله به راځي نو د دې سیمینارز چې کوم دی که نه لکه د دې ما ستاسو ریسنټلی یو ټریننګ سیشن هم کتلو د سی پی آر حوالې سره چې کوم و هغه زما ډېر خوښ شو ځکه چې واقعي دا یو داسې بیسک شیز دی که نه چې هر یو انسان له دا په کار ده ولې چې دې سره د یو انسان ژوند ته بچ کولی شي او زمونږ ډېر خلکو ته دا شیز نشته پته زمونږ ډېر خلک د دې د وجې مړه هم شي چې هغوی ته کله هارټ اټیک سپیشلی هغه ټایم کې راشي نو د دې حوالې سره به تاسو څه وایئ
څنګه چې تاسو د سیمینارز خبره وکړه یا اویرنس سیشنز خبره تاسو وکړه، نو ما وختي هم دا خبره کړې وه چې زما زیات فوکس په کیریر کونسلینګ باندې وي، چې یو سټوډنټ ته دا پته ولګي چې د سیکنډ ایئر نه بعد ماته کمې لارې اویلیبل دي، که نه زه به په کومه لار ځم. د دې مقصد زما هم دا دی چې کله که تاسو ته ما وختي خبره وکړه چې یو سړی یو ماشوم نه غواړي چې زه ډاکټر شم او هغه د فیملی د طرف نه په هغه باندې زوري چې نه ته به ډاکټر جوړېږي او هغه بیا د هغو د پریشر د وجې ډاکټر شي، یا خو هغه دومره دباو شي چې خودکشي وکړي، یو حالت کار دی، یا چې کوم دی هغه یو بیکاره ډاکټر جوړ شي، ځکه چې انټرسټ پکې نه وي، بس هغه ایګزام پاس کوي، جسټ هغه ټایټل ورته ولګي چې ډاکټر دی، بیا ورته د معاشرې سترګې چې ته خو ډاکټر یې، مطلب پیسې به ګټې، نو بیا به هغه ځان له یو کلینیک کولاو کې پرایویټ او هغه به هغومره ماهره نه وي. اکثر ما کتلي دي چې کوم ډاکټران کوشش کوي چې زه یو غیر علاقې ته لاړ شم، ځکه چې هلته دومره څوک پویه نه وي، هلته که ته یو دوکان کولاو کې او دوایانې پکې واچوې نو ستا نه څوک د ډګري تپوس هم نه کوي، وایي به دا ډاکټر دی. نو د دې د وجې موږ دا وایو چې دا آګاهي په دې خلکو کې خوره شي چې ما ته کومه لاره په کار ده چې زه په دې لاړ شم، کومه لاره کې ماته ډېره کامیابي میلاویږي، یا په هغه کې ډېرې لارې هغه ایکسپلین کړي، نو چې د چا کم ایریا اف انټرسټ دی هغه باندې فوکس وکړي، په هغه باندې کوېسچن وکړي، هغه نه بعد کې بیا تپوس وکړي. دا موږ په سیمینارز کې کوو. بل که تاسو وګورئ د سیمینار یو ښه کار چې کوم دی هغه دا دی چې دې کې نیټورکینګ کېږي، په هغه کې یو بل سره کانټیکټ شیر شي، د یو بل سره مثال د مختلف ډسټرکټس خلک وي هغه د یو بل سره انټراکشن وشي، د هغه سره یو ځای شي، لکه بیا را روان وخت کې داسې هم کیدی شي چې کله ستا سوشل سرکل غټي، نو که تا ته داسې مسله راشي نو ته یو سټیټس ولګوه په واټس ایپ باندې، نو تا ته به دا مسلې حل ډېر زر راشي، خو که ته کله د دې هر څه نه پاتې شاته پاتې شوی او ستا دومره سرکل نه وي، صحیح ده، نو هغه هغومره فایده معاشرې له نشي ورکولی. بله خبره، السلام علیکم جی، څوک او د کوم ځای نه؟ پېښور نه څوک خبرې کوئ؟ ناهد جی ناهد، څه به ویل غواړئ؟ څنګه تاسو خیر؟ خیر دی، خیریت دی، څه به ویل غواړئ؟ هلو زما سره چې کوم دی کالر وه، خو ستاسو کال ډراپ شو، صحیح ده که نه؟ او ستاسو طرف ته بس نیټورک ایشو، تاسو خپله خبره کنټینیو ساتئ. ښه، بله خبره څنګه چې تاسو ټریننګ حوالې سره تپوس وکړو چې کوم موږ د ریسکیو 1122 باجوړ په تعاون سره کړی، هغه اصل مقصد زموږ دا و چې څنګه تاسو خبره وکړه په کور کې اکثر د ماشومانو په مرۍ کې څه ونښلي، بالکل، یا څوک بېهوشه شي، ډي هایډریټ شي، یا داسې د چت نه را پرېوځي، نو هغه موږ چې کله د هغه بیا فوتګي وشي نو موږ وایو چې یاره موږ ته ریسکیو راونه رسېږي، ریسکیو 11 په بل باندې موږ ذمهواري وشي. نو په کار دا ژوند چې کوم دی نو دا یو اهم شیز دی، ځکه چې دا یو ځل راځي، صحیح ده. نو بیا په دغه سلسله سره موږ غواړو څنګه چې موږ په هغه ورځ باندې تقریبا 25 کسان ټرین کړل چې تاسو به چې کوم بېهوشه مریض دی هغه ته به تاسو څنګه ریسپانس ورکوئ د ایمبولینس ته راتلو پورې، او دا فری اف کاسټ، دا فری اف کاسټ وځي، یا که تاسو څوک را پرېوځي یا څوک اوبو ته پرېوځي یا په کور کې د ماشومانو څه ونښلي نو تاسو به هغه څنګه ریسکیو کوئ. السلام علیکم جی، څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام، قرجانې خیر، ملاګورو نه سبزلي خبرې کوم. جی سبزلي، څه به ویل غواړئ؟ خوشحاله باسي پروګرام ستاینه کوو او دغه چې کوم سټوډنټ دی دغه تم سلام. وعلیکم السلام. هلو، څنګه چې وی چېرې تعلیم په کار دی، شعور په کار دی، پوهه په کار ده، آګاهي په کار ده، نو چې دغه چې ډاکټران راشي او دا اوس خوشحاله افسر دی، دا به مزل کوي او ښایسته مزل به کوي او کوم به نامه به اوچتوي، لکه څنګه وي چې باجوړ موږ پرې فخر کوو، باجوړ خو د ډسټرکټ باجوړ ټول ډسټرکټ یې مخکې ایجنسي وه که نه، باجوړ ایجنسي ورته ایجنسي نامه کړه، ډسټرکټ موږ په ټولو فخر کوو، یو پښتانه یو او داسې ښایسته تعلیم وکړي، دا دومره پوهې خبرې وکړي چې خلک به دې نه عبرت واخلي، هر سړی به دغسې کمپیټیشن یې مقابله به کوي، دې نه به ډاکټران جوړېږي، پایلټان به جوړېږي، انجینران به جوړېږي، موږ تاسو هم فخر کوو چې تاسو تعلیم ته خبرې
ډیره مننه ستاسو د کال کولو. ستاسو اواز کې هم چې کوم د ډیر مسله ده, ستاسو ډیره مننه د کال کولو. تاسو ون ټیم ته او د میلمه ته سپیشل جواب سلام دي. وعلیکم السلام, ډیره مننه. حاجی نو موږ څه خبره کوله؟ ریسکیو ټریننګ باندې. ریسکیو ټریننګ دا ښه شی دی. دا ټاپک به زه کنټینیو کول غواړم, زما سره دومره ټایم هم نشته, خو زه یم که نه چې تاسو لکه دا اوس ما تاسو لکه ټیک ټاک باندې دا شیز وکړه تاسو, خو دا شیز چې کوم دی که نه دا لږ خورول غواړي چې دا ټریننګ د 25 نه 50 شي, د 50 نه 100 شي. ولې چې دس از د موسټ امپارټنټ تھنګ. هر یو کس له بیسک ټریننګ ورتل ضروري دی چې هغه د هر چا چې کوم دی که نه ژوند بچ کولو کې یو خپل کردار ادا کولی شي. السلام علیکم جی, څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام. نن څه مسله ده؟ آی ډونټ نو. ښه, زما د پروګرام چې کوم ټایم دی بس هغه ختمیږي. تھینک یو سو مچ زیشان چې تاسو راغلی او تاسو ډېرې چې کوم دی ښې خبرې وکړې, ډېرې ډیټیل ما خیال ډسکشن زمونږ وشو. نو ټایم نشته نو سر. اوکې, السلام علیکم. السلام علیکم, څوک او د کوم ځای نه؟ اریل کمانډر خبرې کوم د دیر نه. جی جی, څه به ویل غواړئ؟ د میلمه ته او تاسو ته سپیشل سلامونه. وعلیکم السلام. او ریسکو 1122 ماشاءالله ډېره ښه اداره ده او پکاردار دي خلکو عوامو ته چې دی په بازار کې نو دې په کاردار چې لار ورکی. جی بالکل. دا کم گاڑی واړی نو دا کار دی ته چې لار ورکی. جی جی, ډیره مننه تاسو د کال کولو. ډیر ښه میسج مو ورکړ چې بالکل لکه دا وی چې ګینه امبولانس یا فایر بریګیډ نو هغې له تاسو لاره ورکوئ. نو واقعي چې پرون زم روانه وم که نه, نو چا یو امبولانس چې کوم دی د هغه چا خبر په سایرن باندې زړه بار ته راووته, خو چا ورته لاره نه ورکوله. نو په کار دا ده چې موږ دې له لاره ورکوو. ډېر ښه میسج. السلام علیکم جی, څوک او د کوم ځای نه؟ هلو هلو, کال دې میلاو دی. هلو, بالکل دی نه کوي سر, بس پروګرام ټایم اسم ختم دی. ښه جی, نو زیشان تھینک یو سو مچ چې زما پروګرام ته تاسو راغلی. امید لرم چې انشاءالله ستا خبره دوه کسان که زه ایجوکیټ کړم نو داسې دوه کسانو لکه موږ چېرته څه زده کړه ورکړو نو دیټ ویل بي ګډ. او بله دا ده چې ما چې کومه دا خبره وکړه که نه, نو په دې لږ شانتې دغه پکار دی چې ګینې لږ دا 112 ته پکار دی چې دی خپل چې کوم دا ټریننګ سیشنز دي که نه دا دې لږ شانتې وسیع کړي. السلام علیکم جی, څوک او د کوم ځای نه؟ زه جی ملک خلیل بر ساکان نه خبرې کوم. جی جی, څه به ویل غواړئ؟ بس دغه ملګري ته سلام کوم تاسو سره چې راغلی. وعلیکم السلام. او دویمه دا چې دوی په نقطه ورکې ولې د صفحه که نه جي او ورکې دا خبره یې چې حکومت فیل یا نشي کولی نو بیا د خلک په خپله کوي. نو خلک خو انډیویژلي صفایان یې هر څه کوي, خو دې لپاره حکومت چې کومه WSSP اداره جوړه کړې ده که نه جي. اوس زموږ په خپله زموږ چې کومه محله ده نو په هغې کې د دې ګاډي نه راځي او ګیر چاپېره نورو سړکونو تېرېږي. نو چې دې خوا دې نه راځي نو هغه ګندونه خلک په لښتو کې او په نالو کې غورځوي. نو هغه ماحول ډېر پراګنده وي که نه جي. نو دې له پکار دا چې دا حکومت دا ګاډي په ټولو لارو کې خواره کړي او خلکو به ورته ډسبینې یا څه په لارو کې ایښي وي, بس کور ګیټ مخې ته او بس وچتورې دی. نو دې وایي خو صفایي هغسې نشته, ځله محکمه جوړه کړې ده WSSP, خو هغسې صحیح طریقې سره کار نه کوي. جی ټیک ده, ډېره مننه ستاسو د کال کولو. ډېر ښه میسج و بالکل. ښه جی, نو بس زما د پروګرام ټایم ختم شو او انشاءالله بیا به زه بل ویک کې ملاویږم تاسو سره. او زمونږ چې کوم دی 14 اګست هم را روان دی, په هغې باندې به زه یم چې هیپي انډیپنډنس ډے.